السلام علیکم. زموږ د ریاست بدقسمتي دا ده چې مونږ د تاریخ نه زده کړه نه کوو او د هغې نقصان دا وشي چې غلطیانې بار بار کوو او هغه نقصان اخره کې ریاست ته وشي او ملک ته وشي. زموږ د سره چې د حکمرانانو سره یا د ریاست د اختیارمندو سره د عوامو د سوالونو جوابونه نه نو بیا هغوی ته اسان کار دا دی چې په هغوی غدارۍ الزام ولګوي. په بنګالیانو باندې مو د هندوستان د ایجنټانو الزام لګولی و، په بلوچیانو باندې د ایران د غدارانو الزام لګو او په پښتانو باندې د افغانیانو د ایجنټانو الزام لګو او اوس بیا د پابندۍ کوششونه کوو ځکه چې عوامو کې شعور راغلی او تپوس کوي چې زما په وسایلو اختیار زما نشته، ستا خزانې ډکیږي او زه تباه کېږم ورځ ورځه. نو دغه یو تحریک چې کوم منظور پښتون د شروع کړی د پښتون تحفظ مومنټ په نوم سره او هغه غیر سیاسي و، هغوی وی چې موږ به پارلماني سیاست نه کوو، موږ به د پښتنو د جدوجهد کوو. زموږ په علاقو کې د امن و امان خراب صورتحال دی، زموږ په علاقو کې دهشتګردي ده او هغوی وایي چې دا دهشتګردي د ډالرو دپاره ده. د هغوی دا دعوه ده چې دلته کله وسایل کم ځای راوځي نو هلته دهشتګردي شروع شي او په هغه علاقه زموږ د قبضې نه وځي او بیا زموږ وسایل لوټ مار شروع شي. د دغه ټولو دپاره هغوی په 11 اکتوبر باندې د پښتون تحفظ مومنټ یو پښتنو عدالت لګولو اعلان کړی. په هغې باندې یو څو ورځې مخکې یو عجیبه کار وشو. منظور پښتین د هغوی مشر چې دی هغه راغلی او هغه د علي امین ګنډاپور سره میلاو شو او علي امین ګنډاپور ورته ووایي وزیر اعلی چې موږ به دې جرګې له تحفظ ورکوو. خو بیا حیرت انګیز طور پر 2 ورځې پس په هغې باندې د پولیس اهلکارو هلته لاړه، د هغوی کیمپ یې خراب کړو، شیلینګ یې وکړو، تشدد یې وکړو او علي خیبر پښتونخوا حکومت نو خبر. نو 2 کاره دغه خلکو کول، څوک چې د دې په شاو چې یو تحریک انصاف حکومت بدنامو او د هغوی د پښتنو په منځ کې غلط فهمیانې راوستې او یو د هغوی د پښتون عدالت لاره بندوله. خو نن ډېر یو افسوسناک کار وشو چې وزارت داخله په پښتون تحفظ مومنټ پابندي ولګوله، وایي چې دا ملک دشمن او غدار تحریک دی یا د امن و امان صورتحال جوړي. خو زه درته نن یو ډېر حقیقت وایم، د دې یو 2 مشرانو، یو نومو محسن داوړ او یو نومو علي وزیر، منظور پښتین سره د هغوی په هغه ورځو کې وو. نو کله چې د عمران خان حکومت ختمېدو 3 ووټه ډیر کلیدي کردار ادا کړی او هغه 3 ووټه د چا چا وو. هغه 1 ووټو د منظور پښتین، 1 ووټو د علي وزیر او 1 ووټو د حیدر هوتي. منظور پښتین چې وو هغه په سیاست کې، په پارلماني سیاست کې نو، هغه خپل جدوجهد په هغې کوو. محسن داوړ د پی ډي ایم د حکومت حمایت کړی او د هغه یو تصویر او ټویټ په هغه ورځ باندې شایع شوی چې اوس خلک یې بیا شیر کوي چې پای کې هغه لیکلي و چې 174 لکه مونږ پوره شو د عمران خان حکومت ختم شو. علي وزیر په جیل کې و. د جنرال باجوا چې د پاکستان د تباهۍ د بنیاد کې خودو او رژیم چینج راوستو نو په جیل کې و. جنرال باجوا په هغه باندې د غدارۍ پرچې کړې وي او بیا یې هغه د جیل نه صرف ووټ دپاره راوستو او علي وزیر د عمران خان د حکومت په ختمېدو کې کلیدي کردار و. 3م کس حیدر هوتي و. نو اوس کوچرې او د هغوی ملګري په پی ډي ایم کې څوک وو؟ شهباز شریف او بلاول. د بلاول سره به د دوی هر وخت تصویرونو. اوس د شهباز شریف او د بلاول په حکومت کې په منظور پښتین، علي وزیر دی په تحریک باندې پابندي ولګېده. دا دوی له د سوچ خبره ده چې چا تاسو لاس مضبوط کړی او ستاسو په ووټونو چې چا دا تباهي راوستې وه هغې لاسونو ستاسو په مرۍ زور وکړو او ستاسو د پابندۍ نوټیفیکیشن جاري کړو. نو ما چې دا درته د حقیقت د تاریخ یو واقعه ووایم چې پښتنو دپاره څوک هم جدوجهد کوي په هغوی به د غدارۍ الزامات لګي. خو بدقسمتي دا ده چې دغه کې خپل داسې خلک چې هغوی د هغې ریاستي ادارو مرګستیا وکړي او بیا د پښتنو کاس ته نقصان ورسي. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کوم ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.